مونږ یو ملک ته تشکیل شوی او تبلیغي جماعت کې یوې مدرسې ته بوستلو تبلیغیانو د یوې مدرسې بنیاد یې چې هغې مدرسې ته لاړلو نو یو کس راغی وی چې د مدرسې خواته زمونږ یو چم دی مونږ ټولو ایمان راوړی دی خو نومونه م غلط دي هغه راله صحیح کول غواړي چې تاسو راله نومونه صحیح کړئ وی اول امیر صاحب اجازت نه راکړو خو ما وی چې زه به ځمه الله می میدان محشر کې رو غواړي و چې ایمان راوړی او صرف نوم صحیح کولو نوم بدلول ملګري را سره شو روان شو چې روان شولو نو هغه محلې والا دومره بیا د اسلام او د علماء سره عقیدت جوړ شوی و ټول په لینډ داسې ولاړو چې عالم را روان تبلیغي جماعت ته هغې کې عالم دی ټول راته په لینډ ولاړو زمونږ استقبال یې کوو ویغې کې یو ماشوم ما را دې خوا کوم چې ماشومه ستا نوم به یې زبیر رضی الله تعالی عنه د صحابي نوم دی ما ماشوم ته وی چې ستا نوم به یې زبیر بیا هغې ماشوم وی چې دوبیر ما چې نه بچیا زبیر هغې ماشوم بیا وی چې دوبیر ما ورته وی چې زبیر چې کله هغې ماشوم د خولې نه زبیر نوم ووتو هغې ماشوم او نارینه او زنانه و چغې کړي د جړا یو اواز روچت شو ټولو په چغو چغو جړل ما ورته چې ولې جاړئ چې چرته د صحابي نوم او چرته مونږ په مونږ نن د صحابو نوم ولګېد ما ورله د صحابي نوم کېښود زبیر رضی الله تعالی عنه دا د صحابي نوم دی نو بچو له ښایسته نومونه ږدی دا د پلار په بچو باندې یو حق دی ښه نو ان ابراهیم بېشکه و ابراهیم علیه السلام کان امتا کامل پیشوا قانتا لله تابعداري کوونکی او د الله حنیفا کلک موحد د یو خدای منونکی ولم یکو من المشرکین او نو دی د مشرکینو د جماعت شاکرا لانعمه دی شکر کوونکی او د نعمتونو د الله تاسو غو ناشکري کوئ تاسو غو مشرکان یوئ ابراهیم علیه السلام هم نیکه و نو په دې نشئ خلاصېدی ښه زما نیکه عالم و زما د نیکه پلار عالم و نه په دې نسبت نشئ خلاصېدی اجتباه الله غوره کړی د لره وهداه او الله دته هدایت کړی الى صراط مستقیم لارې نیغې ته خو په نیغه لار روان اخو پیغمبرو د ټول امت پیشوا مونږ ټول په ملت ابراهیمي باندې روان د ابراهیم علیه السلام په دین روان وآتیناه فی الدنیا ورکړی مونږ هغه ته فی الدنیا په دنیا کې حسنتا ښایسته ژوند مراد تینا لویه مرتبه وه الله ورله ډېر لوی شان ورکړی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى نن چې خلک طواف وکړي نو د مقام ابراهیم خواته 2 رکعته مونځ دا د ابراهیم علیه السلام هغه ځای ورکړی مونږ دته په دنیا کې حسنه مراد تینا لوی مرتبه ده او ذکر خیر چې دی وفات شو د آخرته پورې به چې څومره دنیا ژوندی ده نو د به ذکر د خیر کیږي او بل حسنه نه مراد دا دی چې الله پاک د په نسل کې انبیا را لیږلي او بل د دنیا هر قوم دی پیشوا منلی دی او فخر پې کوي نو وآتیناه فی الدنیا حسنه ښایسته وانه فی الآخرة لمن الصالحین او بېشکه وي به دی په آخرت کې خامخا د نیکان هلته به هم لویه مرتبه ثم اوحینا الیک بیا مونږ وحی وکړله تا ته ای زما خوږه حبیبه ان اتبع ملت ابراهیم چې تم تابعداري کوه ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم علیه السلام د هغه د ملت تابعداري کوه او د نورو ملتونو نه د براءت اعلان وکړه د نورو معبودانو نه د براءت اعلان وکړه علما وایي دلته د ملت د ابراهیم علیه السلام معنی دا ده چې څنګه ابراهیم علیه السلام به په نرمۍ او په دلایلو خلق را بلل نو تم دقه رنګې په دلایلو په نرمۍ خلق را بل
حنیفا کلک موحدو د یو خدای منون کېو وما کان من المشرکین او نو د مشرکان. فرمائی ان ابراہیم بیشک و ابراہیم علیہ السلام بیشک ابراہیم علیہ السلام کان امتن و کامل پیشوا قانتا للہ دسی کامل پیشوا چی ہر امت و ہر ڈلی منلے دے فخر پی کی ہوئی زمون مشر زمون نیک ابراہیم علیہ السلام کان امتن و کامل پیشوا قانتا للہ تابداری کون کیو دا اللہ حنیفن دا یو خدای منون کیو ولم یکو من المشرکین او نو دا مشرکانونا شاکرا لانعم شکر کون کیو دا نعمتونو دا اللہ اجتباہو اللہ ورکڑیو دلرا وحداہو او ہدایت کڑیو دتا الى صراط مستقیم اغلار برابرتا وآتیناہو فی الدنیا ورکڑیو منگ دتا پا دنیا کی حسنتن دون خیستا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ وَبِشَكَ يِبَدِ پا آخرت کی لَمِنَ الصَّالِحِينَ خامخاد نیکانونا ثم اوحینا الیکا بیامون وحی اکرلتا تا ان اتبع ملت ابراہیم چتابی داری کا ود ملت دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا چی دا یو اللہ منون کیو وما کان من المشرکین او نو دے دا مشرکانونا.